سلامونه ملګرو د کمال خبره دا ده چې کم ایم ان ای کم ایم پی ای د عوامو په ووټ باندې اسمبلی ته لاړ شي نو عوام دا سوچ کوي چې دا سړی به په اسمبلی کې زموږ حق د پاره اواز اوچتوي خو د پیپل پارټۍ سینیټر چې کوم دی بهرمن تنګي صاحب هغه یو سټپ چې کوم دی هغه یو داسې قرارداد پیش کولو والا دی چې هغه په پاکستان سینټ کې دا قرارداد منظوروي چې د پاکستان کې څومره هم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي دا د بند کړل شي او وجه دا ښیي چې په سوشل میډیا باندې د پاکستان د ادارو باندې تنقید کیږي د پاکستان څومره هم سیاسي خلک دي په هغې باندې تنقید کیږي په دې وجه باندې د پاکستان کې سوشل میډیا چې څومره هم پلیټ فارمز دا د بند کړل شي نو ټول نه پهله په پاکستان کې سوشل میډیا پلیټ فارم بنديږي نه اوس که چېرې دا بند شي نو پاکستان عوام څه مطلب نقصانات فیس کولی شي په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو او بل پاکستان که چېرې تاسو په سوشل میډیا کې وګورئ نو الریډي دی لا که یوټیوب تاسو وګورئ یا فیسبوک وګورئ یا ټیک ټاک وګورئ نو الریډي دغه سوشل میډیا پلیټ فارم یا انسټاګرام وګورئ نو پاکستان ته په هغه سترګه باندې نه ګوري په کومه سترګه چې انډیا ته ګوري یا نور زموږ همسایه ملکونو له ګوري په پاکستان کې د فیسبوک مونټایزیشن نشته دی په انډیا کې شته دی په پاکستان کې د انسټاګرام مونټایزیشن نشته په انډیا کې شته دی ټیک ټاک خو د انډیا او د چاینا خپلو کې نه لګي ده نو په دې وجه د ټیک ټاک مونټایزیشن په انډیا کې نشته ځکه چې د هغې خپلو کې نه لګي ده نو خو الریډي د موږ چاینا سره ښه تعلقات دي خو بیا هم په پاکستان کې د ټیک ټاک مونټایزیشن نشته دی نه علاوه نور هم څومره هم بزنس پلیټ فارمز دي آنلاین شاپینګ پلیټ فارمز دي لکه امیزون شو په پاکستان کې نشته دی په انډیا کې شته دی باقاعده نو پاکستان الریډي په دې څومره هم فریلانسرز دي په پاکستان کې ای په لکونه روپۍ د میاشتې ګټي هم دې سوشل میډیا پلیټ فارمز نه چې هغوی خپله آیډنټیټي د پاکستان نه شو کوي هغوی خپل آی پی ایډرس د نورو ملکونو شو کوي او د نورو ملکونو په آی پی ایډرس باندې ای په سوشل میډیا باندې کار کوي او ماغه د هغوی د کار په وجه باندې پاکستان ته ډالر راځي جي خو دا زموږ ایم ان ای ایم پی ای دي پته نشته چې دی څنګه عقل دی دی دا نه وایي چې موږ به د سوشل میډیا پلیټ فارم نور هم پاکستان ته رادن نه کوو اصل کې دی سوچ دا دی چې زموږ کرپشن ښکاره کېږي زموږ اغلا عوامو ته ښکاره کېږي په دې سوشل میډیا باندې بیا موږ عوامو سره سترګې نشو لګولی نو په دې وجه باندې دی سوشل میډیا بندوي جي ډېره د افسوس خبره د دنیا کوم ځای ورسېده او زموږ د ملک حکمرانان زموږ د ملک ایم ان ای ایم پی اوز هم په دې سوچ کې دي چې په پاکستان د سوشل میډیا بند شي په پاکستان د فیسبوک بند شي په پاکستان د یوټیوب بند شي په پاکستان د ټیک ټاک بند شي او د فیسبوک د یوټیوب د ټیک ټاک دنیا له څومره ترقي ورکړه دا زما د ستا سوچ نه بهر ده جي او زمونږ هماغه خردماغه ایم ان ای ایم پی ای دا سوچونه کوي چې په پاکستان د دا بند شي جي وجه څه ده چې دوی غلاګانې عوامو له نه ښکاره کېږي نو دا یو غټ نقصان درله ما ده ووي دویم چې کوم غټ نقصان دی ګوره په منټونو کې سړی د دې سوشل میډیا په وجه باندې د دې دنیا نه یو ګلوبل ویلیج جوړ دی د دنیا په بل ګوټ کې به څه حادثه وشي څه خصم وشي اتاله دلته په 15 منټو کې ته به کور کې دننه بړستن کې ناست یو ته به د دنیا د ګوټ نه خبرېږي ویدر فارکاسټ نه به خبرېږي باران کله دی کله نه دی هر څه نه ګوره ته په دې سوشل میډیا باندې خبرېږي او زمونږ چې کم خردماغه ایم ان ای ایم پی ای دي ای وایي نه جي دا دې بند کړی شي چې زمونږ غلاګانې عوامو له نه ښکاري ډېره د افسوس خبره د پاکستان نه خو الریډي څومره هم ایجوکیټډ خلک دي ډاکټران شو انجینران شو په لکونو تعداد کې ډاکټران او انجینران خپل سروسز نورو ملکونو کې انګریزانو ته ورکوي عربیانو ته ورکوي د پاکستان نه هغه الریډي محرومه شوي دي ښه خو انجینرانو نه ښه ډاکټرانو نه پاکستان الریډي محرومه شوی دی اوس دا لږ ډېر فریلانسرز په پاکستان کې پاتې دي چې د کور خرچه د سوشل میډیا پلیټ فارم نه ګټي نو هلته کې هم زموږ ایم ان ای صاحب راپاڅېدلی دی جي بهرمن تنګي صاحب او هغه په قرارداد دا پیش کړی په سینټ کې چې په پاکستان کې د سوشل میډیا اکاونټس بند کړلی شي ډېر د افسوس خبره ده چې دنیا کوم ځای ورسېده زمونږ مړه بسس په نه وایو خبرې ډېرې زیاتې دي خو دا زمونږ بدقسمتي ده او زمونږ ډېر غټه بدقسمتي ده چې مونږ په پاکستان کې پیدا شوي دې نه غټه بدقسمتي زمونږ بله نه شي کېدی خیر دا په ویډیو کې اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه اوس په لکه تاسو وایئ چې پاکستان خو اسلامي ملک ته چې دا خبر هم درله کلیر کړم نو اسلامي ملک خو دوبۍ هم د سعودي عرب هم د قطر هم د بحرین هم دی د دنیا اسلامي ملکونه دي الله به هغې کې پیدا کړي که نه خو خیر بیا هم شکر ویښتل پکار دي په هر څه باندې دا خو هسې ګپ مې لګولو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ والسلام